یا ایها الذین آمنو یو خلکو چې ایمان راوړی دی ان تتقوا الله که چیرې تاسو وویریدلو د الله تعالی نه نو یجعل لکم فرقانا وبګرځوي تاسو دپاره برې یا دا فرقان مراد فتح یا نصرت داونه مراد کیدلی شي ویکفر عنکم او ختم کړي د تاسو نه د تاسو ولا سیئاتکم ګناهونه د تاسو ویغفر لکم او بخښنه وکړي تاسو ته والله ذو الفضل العظیم او د الله تعالی خاوند فضل لوی دی واعظ یمکرک بک الذین کفروا دې ځای نه واقعه ذکر کیږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت مدینې ته او دې کې اصل کې واقعه چې داسې طریقې سره و چې دا کافرو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باره کې یو مشوره را جمع کړه او ټولو کې د غټ سرداران چې کوم د کفارو له وو مشران د ټولو کې ناست وو ابو جهل وغیره نور د ټولو وو هر چا خپله رایه او خپل مشوره چې دا ورکوله په آخر کې ابو جهل لعین څو دې مشوره دا ورکړه چې د قتل والا سیاره د سړی بس قتل شي نو موږ ته د میدان او علاقه صفا شي ډېره مشورې خلکو ورکړي چې سیاره جلي وطن شي چې قید شي خو د ټول نه بهتره مشوره څه وه د دوی خوښه شوله د ابو جهل مشوره وه او دوی سره شیطانو په دې مشورې کې حاضر شوی و چې شیخ نجدي یو هوښیار سړی و د هغه په صورت او شکل کې ناست و نو هغه همدغه مشوره ورکړه او دغه مشوره یې خوښه کړه او دوی سره دې خبرې امداد کولو نه ویلو الله رب العزت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حکم وکړ او یاره ته به شپې دې ټایم سعودي دغه نه ووځې وه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنه څه دا خپلې بسترې باندې څمړل او دی ورته ویلو چې یاره تا ته به هېڅ نقصان نه رسېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور نه راوتل او د الله تعالی په حکم سره یې موټی راډک او خاورې یو شګه دی د کافرو طرف ته وویشتلې او دوی سترګې سولولې او دوی منځ کې نبي صلی الله علیه وسلم ووتل او لړ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه ابوبکر صدیق رضی الله عنه یې راواخیستل ځان سره او لړلو مدینې طرف ته هجرت ته روان شولو او الله تعالی د کافرو له کوم مکر او فریب یا چل څه دا ناکام کړ او دا یې دوی دپاره همیشه دپاره افسوس په دوی باندې وګرځول واذ یمکرک بک الذین او څه کله تا باندې یا تا دپاره چل جوړول او خلکو چې کفر کړی دی لیثبتوکه دې دپاره لیثبتوکه چې تا قید کړي او یقتلوکه یا تا قتل کړي او یخرجوکه یا تا وباسي مطلب جلا وطن کړي ویمکرون او دوی چلونه جوړوي ویمکر الله چل جوړوي الله تعالی والله خیر الماکرین الله تعالی بهتر تدبیر کوونکی نه دی واذا تتلى علیهم آیاتنا قالوا چې کله یلی شي په دوی باندې آیتونه د مو والا دې ځای نه خبره ذکر کوي هغه معاندین کافر چې هغه د مستحق د غضب ګرځېدلي وي دوی باندې غضب رسیږي لکه نظر ابن حارث شو یا نور داسې کافر شولو خصوصا د نظر ابن حارث څه دی فارس او وغیره ملکونو ته سفرونو ته به تله او نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دوی ته آیتونه یلی نو دوی ته هغه د انبیاو له کوم واقعاتو هغه معلوم وو نبي صلی الله علیه وسلم ته ویلو چې یاره دا کوم ته خبره ذکر کړي دا ټولې د اولني خلکو له کیسې مو ته کوي دا کیسې که چې مو وغواړو نو مو ته هم زده دي نو د دې د وجې نه دا د غضب مستحق جوړ شو بیا واذا تتلى عليهم آیاتنا کله چې ته په دوی باندې آیاتونه د مو له قالو قد سمعنا دوی وایي چې یقینا مو اورېدلي دي ولو نشاء که چیرې مو خوښ شوي نو لقلنا مثل هذا نو مو خامخا همدا شانې یلې وی ان هذا نه دغه الا اساطیر الاولین مگر کیسې د مخکینیو خلکو وله دي واذ قالوا اللهم او چې کله دوی ویلو چې ان کان هذا هو الحق که چې دا حق وي من عندک د تا په نیز باندې دې کې د بدر توتلو نه مخکې د کافرو مشران ابو جهل نظر ابن حارثه وغیره دوی دغه مکې سره دعا کړې چې که چیرې د مسلمانانو په حق باندې وي نو بس ربه مو ته شکست ورکړه او که چیرې دغه په باطل وي نو بیا دوی ته شکست ورکړه واذ قالوا کله چې دوی ویلو ای الله تعالی ان کان هذا هو الحق که چیرې دا په حق باندې وي د تا طرف نه نو فامطر علینا حجارة من السماء نه راووره د بره نه مو باندې کاڼي او ائتنا یا راوره مو باندې بعذاب علیم عذاب دردناک وما کان الله بخاری په تاریخ کبیر کې لیکلي صفحه نمبر 32 باندې وی دغه کوم څه د مکې والا خلکو دې کې دوه خبرو د وجې نه امن و یو دا چې نبي صلی الله علیه وسلم په دوی کې موجود و او دویم دوی استغفار ویلو
نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود دي د وجه نه الله تعالی دوی ته غضب نه ورکول که چېرته غضب یې ورکړی د خلکو ویل چې یاره لکه څرنګه موسی علیه السلام ته قوم ویلي وو که نه یاره نعوذ بالله چې ته راغلی تا د وجه نه د مو باندې د کهڅلي وغیره موسی علیه السلام ته به سپیرونه ویلو نو بدفعلي به نستله همدارنګه بیا نبي صلی الله علیه وسلم ته به هم ویلی دویم دا چې دې کې اصل استغفار څه د استغفار د یا بخښنه غوښتل دا اصل کې مفسرین ذکر کوي دا د مسلمانانو له موجود وو مسلمانانو هغو بخښنه د رب نه غوښتله د خپلو ګناهونو والا بس دغو دوه د وجې نه غضب دوی به یې نه راتلل وما كان الله او نه دی الله تعالی لیعذبهم چې عذاب ورکړي دوی ته وانت فیهم او ته په دوی کې موجود وي وما كان الله معذبهم او نه دی الله تعالی عذاب ورکوونکی وهم یستغفرون په داسې حالت کې دوی استغفار یې وما لهم او چې دوی دپاره چې الله يعذبهم الله چې عذاب نه ورکړي الله تعالی دوی ته وهم یصدون او دوی بندول کوي د مسجد حرام نه وکانو اولیاؤه وما كانوا اولیاؤه نه دوی اختیارمند دی ولا ان اولیاؤه نشته چې سم اختیار دی ولا الا المتقون مگر خلک چې هغه تقواداري وي ولكن اکثرهم لا يعلمون کې نه پوهېږي اکثر د خلکو نه وما كان صلاتهم او نو د دوی له المنځونه عند البیت دی کور ته مکاءن مگر سیټي والا تصدیتا او لسونه پړه کول فذوقوا العذاب نو وڅخو تاسو عذاب دیزه کې اعتراض مرسي یاره بعضې خلک به دی چې یاره دا خلک منځونه کوي دوی سره جهاد څرنګې راوکېدلی شي نه بس ټیک دی جواب دی چې ټیک دی منځونه د کوي خو منځونې له د دوی له عقیده ته وکسه شاري الله حجت البالغه کې د خبره ذکر کړي دي چې المنځونه کوي خو المنځونې له ته نور د دوی له عقاید وکسه همدارنګه که د المنځونو خبره شي نو بیا کانت الصلات لجميع الملل ټول بیا کوم سره هغه دي ټول المنځونه کوي هر چا دپاره بیا خپل المونځ دی فذوقوا العذاب وڅخو تاسو عذاب بما کنتم تکفرون د هغه وجه نه چې کوم تاسو کفر کړی دی ان الذین کفروا هغه یقینا هغه خلک چې هغوی کفر کړی دی نه ينفقون اموالهم دوی خرج کوي مالونه دي دپاره چې دوی بند کړي خلک د الله تعالی لیارې فسينفقونها نو به زر چې دوی به خرچه کړي ثم تكون عليهم نو بیا وشي دوی باندې دا حسرة افسوس ثم یغلبون او بیا دوی کمزوري کړی شي والذین کفروا الی جهنم یحشرون او دا کافر ټول بیا الله تعالی جهنم کې راجمع کړي لیمیز الله الخبیث دې لپاره چې الله تعالی جدا کړي دا خبیث پلیت یعنی دا مشرک یا منافق یا کافر من الطیب دغه مؤمنانو نه ویجعل الخبیث او وګرځي د خبیث څه دي دا منافق څه دي یا کافر څه دي بعضه علی بعض لاندې باندې فیرکمه او دې ګډوډ کې جميعا ټولو فیجعله فی جهنم او دې وګرځي په جهنم کې اولئک هم الخاسرون بس دا خلک تاوانیان دي قل ته ورته وایه هغو خلکو ته چې کفر کړی دی که چېرې دوی منع شي نو الله تعالی به دوی ته بښنه وکړي ما قد سلفه هغه چې کوم دوی نه مخکې تېر شوي مطلب چې کوم مخکیني ګناهونه دي د الله ټولو ته معاف کړي وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین که چېرې دوی بیا هم واپسېږي د هغو ګناهونو طرف ته یا د مسلمانانو خلاف طرف ته نو یقینا بیا تېره شوي طریقه د اولني والا یعنې مطلب چې الله تعالی هغو ته هم غذا ورکړی دوی ته هم بیا ورکوي به وقاتلوهم او وجنګو دوی سره حتی لا تکونو دوا د صورت والا وقاتلوهم او وجنګي دوی سره حتی لا تکونو فتنه چې بکی پاتې نشي شرک ويكون الدين كله لله او خالص دین شي الله تعالی دپاره فإن انتهوا که چېرې دوی منع شول نو فإن الله نو یقینا بیا الله تعالی بما یعملون بصیر پوهې دی په هغه باندې چې کوم دوی عمل کوي یا عمل کوونکي لیدونکی دی په دوی عمل باندې وإن تولوا که چېرې دوی وخت نو فاعلموا بیا پوهېږئ ان